دا وخت زموږ سره حاجي صاحب موجود دی. دا د دغې خاندان یو مهم غړی دی او زما پوره خیال دی چې کله دا مسله راغلې ده نو ډېر زړه به یې پرې خوړلی. خو زه خوشحالۍ خبره ده، نن ډېر خوشحاله به م وي. کارونه مو ورته ملګرو واچول او دا ټول خلک پرې خوشحاله دي. حاجي صاحب ستا ډېره مننه چې وخت یې راکړو. څونه پرې خوشحاله یې؟ زه پرې دونه خوشحاله یم، ما په دې کې دونه کوشش کړی دی چې ما جرګو ته ویلي دي، حالانکې ځکه چې دا ریحان زما نږدې دغه و که نه او وراره و، خو ما د هغه او د دې فرق نه دی کړی. خو زه دا نورو خلکو چې کومې دغه دغه کولې دغو نه اخلاص لکه لقمان او دې هلک چې ادا کړو دې په غلایي خبره کړې ده، هېڅ چا ته یې نه دي ویلي، پټ په پټه نه په موبایل باندې شو کړې ده، نه خلکو ته ویلي، موږ ته یې ویلي چې بار به چا ته غږ نه کوئ. هسې نه چې په دې کې څوک دغه راشي او بیا منځ کې ورانې د ورانه ولې خو خلک هم دا قسم خلک شته دی چې دا مسله دغه نه کړي. نو موږ هغه هېڅ په موبایل باندې دا خبره نه چې اخري حد ته ورسېدله. بیا پکې دا واړه دغه شو، هغه د جیل هلک ته چا وویل، زه په هغه پسې لاړم مردان ته. مردان کې مې هغه راضي کو، هغه کشر و وړوکی ما په سرلاس راکړو، ما ورته وژړل چې دې نه به تاسو څه جوړوئ د دې مسالې نه او دا. خو د لقمان دا یو خبره ما ډېره لکه د حدیث مطابق واورېده چې جمعې ورځ او خطبې په منځ کې څوک دوا وکړي نو الله یې قبلوي. ما په دغه وخت کې دوا وکړه، الله زما دوا قبوله کړه. نو په کار دا ده چې دا زمونږ خلک دا ټولې خبرې دي جرګو ته کې، په جرګې کې داسې اخلاص پیدا شي چې چا ته نه وایي چې ماله موټر وکړه یا روټۍ او یا دغه چرګه خیرې تاسو نه حاجي صاحب ډېره خوشحالۍ موقع ده. بیا تاسو ته مبارک شه. دعا به م کوو چې الله وکړه چې داسې دا روغې جوړې نورې مونږ وینو. خو چې نور خلک دي چې دښمنیان یې دي لا، نو هغوی ته څه پیغام ورکوي؟ هغو ته دا پیغام ورکوم چې وروره دښمنۍ د ضلالت مقام دی. دا هر سړي به محتاج دی، د خپل پردي به محتاج دی، د بچی به د سبق نشي تعلیم نشي کولی، لور به دې نشي کولی. اورې په ټول ما لکه هغه حدیث هم دی چې معافي کوونکی به د شپې په آرام خوب کوي، بدغوښتونکی به دغه دا ټوله شپه بې ارامه تېروي. نو او بیا الله تعالی هم د دوو مؤمنانو په منځ کې دغه کړې ده، دا په خپله باندې جرګه کړې ده چې په دواړو کې پړي ارسلي وه، وایي ویل ده په ما باندې ظلم کړی دی او زما له دې نیکي راکړي. هغه ویل زما څه خو نیکۍ نشته دی. هغه ویل دا زما ګناه دی په دې دغه کې. په دغه وخت کې نبي علیه السلام ته دا دغه ټوله دغه کېدله، هغه وژړل په دغه وخت کې. الله پاک هغه دغه څه ویل زه ته پورته وګوره، هغه چې پورته وکړه جنتي محلونه ورته ښکاره شو. ویل چې الله پاک دا به د کوم شهید او د کوم پیغمبري؟ هغه ویل دا د هغه چا دي چې د دې قیامت جوړه کړي. هغه ویل د دې قیامت د چا څه دی؟ هغه ویل ستاسو شته که نه؟ ویل زما سره څه قیامت دی؟ ویل څه چې د خپل ورور ته معافي وکړي دا یې قیامت دی. هغه ته ویل معافي او دواړو د الله ویل د الله سره یې ونیول او ځې جنت ته داخل شئ. او الله پاک جزا نبي علیه السلام دا حدیث بیان کړو چې تاسو د دوو مسلمانانو دغه نه د دوو مسلمانانو منځ کې خیر غواړئ. په موږ دا نوره بدامني لږه ده چې په خپل منځ کې موږ پاتې راغلي. په کار دا دغه ده چې موږ ټول قوم په اتفاق باندې د خپل وطن امن په دغه باندې راټینګ کړو. دغه لپاره موږ قرباني ورکړو، سلارجي ورکړې ده او بیا یې مولا ورکوي. او دا نور په کوم ځای کې چې بدامني ده په هغو کې د الله خیر وکړي او خاص کر په پښتنو کې د خدای د بې اتفاقي ختمه کړي او دا ټول قتل غارت او دا ټول او دا هر څه دا په دې پښتنو کې دي. الله دې زموږ نه په خپل کامله سره درې کړي. مهرباني ملک صاحب زموږ سره خبرې اترې وکړلې، خو دا خلک ورته ټول ولاړ دي، ستړي مه شي ورسره کوي کوئ خپل ستړي مه شي وکړئ اوس. خو ما مننه کوم چې راته وخت راکړو، د ټولو خلکو نه مې ښه په زور زبردستۍ باندې غاړې ته کوم را غاړې ته شه. او د ملک صاحب هم دا پیغام و چې څه ترې نه جوړېږي. هغه سړی چې هغه 25 کاله دښمني وکړله هغه تاسو ته وایي چې څه ترې نه جوړېږي. نو ته دا چې د چا اوس هم دښمنۍ دي ورانې دي نو روغې جوړې وکړئ، تاسو په بیا خوشحاله یې.